کتاب کې د یار د خط و خال نخي تفسیر یو واقعه ولیکل چې یو سړی دی یو سړی سره دوستی ده تعلق دی او دومره ګیره دوستی ده دومره ګیره چې حد په تمام دی او دواړه دوستانم دي او دواړه بزرگانم دي او اولیام دي دا یو یاري چرته تلو چراغ نو دابل مړو چې مړو چا ورته وی چې دوست یې مړ دی وی مړ شو چې نو ورنه نه ول د پکاټ کې پروت دی نو د خپل ته ورته ودرې ورته وی چې سروسی مینا بسارا میروی سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ماں میروی او زما دړه سره دومره بے وفای چې بغیر زمانه روان شو یوازې لاړې دې درد ته ګوره دې عشق ته ګوره زمونږ استاد هم دوستان اشنایان شته دوستان خو خیر د مارخ پدا دوست موز خو نشته ما تا غرض یو سړی وي ستا خولې نه ما په عمر کې دوست ټکی نه دی اورېدلی تا چاته دا نه دي ویلي چې دا سړی زما دوست دی نه په تقریر کې 2 لکه تقریرونه ما ستا اورېدلي نه مجلس کې مې چېرته واورېده چې دا پلانی مې دوست دی دا وی چې دا مې اشنا دی دا دوست ټکی مې نه دی دا ولې ما وی چې از چې چاته دوست به ووایم نو هغه خو به بیا داسې چې د رحمان بابا دا شعر مې ورته بیا وویل چې که د سر خندل دشوار دی ما او تا تا دا په عشق سهل کار دی دشوار نه دی که دا سر قربانول ما او تا ته ګران دي که نه خو په مینه کې دا د سکنټونو کار سکنټونو دوست زه دې ته ویم چې سعد ابن ابي وقاص په یو جنگ کې جنگېده او پیغمبر ورته ولاړ او ولاړ دی او سعد ابن ابي وقاص توره په لاس کې ده په مرګ سینه اچي سړی خو ځان بچ کوي او بل وایي کوي سعد ابن ابي وقاص په سینه ورچي په توره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جنگ کې ورمنډه کړه او سعد ابن ابي وقاص په دې املا دا سه ټپ واره ورته ارمي يا ابا سعد فداك ابي وامي ابا سعد اوله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي پیغمبر چې چاته وایي چې زما مور او پلار دې تا نه قربان شي داسې بس حقوقي مالزه دوست دیتا وی بیا سعد چې په دې جنگ کې شهید شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راغی ورته ودرېد صحابه ته وایي چې اهتز له عرش الرحمن نن د سعد په مرګ عرش جاری تاسو پوه شئ دوستی دا ما دا شته نو بس اشنایان دي او واقف ته او کلی دی او وطن دی که تاسو چې واده ته لاړ شئ څه چل دی یاره مړی ژوند دی یا جنازې ته لاړ شئ مړی ژوند دی دغه کوڅه ډاکټوب مونږ هم کوو تاسو هم کوئ تاسو پوه شئ
بزرگ ورته ولاړ دی او ورته وایي چې سروې سي مینا بسارا میں روی سخت بے مہری کے بے ماں میں روی دومره لوی بے وفائی دی وکړه چې بغیر زمانه روان شو بیا ورته وایي چې اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خو بستا د مخ تماشا کوله نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شوې نو عیار ورته د جنازې نه لاس راوویست اوس مړ او د جنازې نه لاس راایستل عزیزانو دا کرامت دی او کرامت بعد الموت دا حق چې لاس راوویستو ده ولا لاس ورکولو چې لاس ورکولو هغه څومره اولیاء چې ولاړ هغې دی ونیو او وی چې که لاس ورکو اوس دنم ساو تاسو خیال عزیزانو تعلق او رابطه هغه دې ته وایي که بیگا میں یو شیر کتو رحمان بابا وی چې کم کلام چیز بیتا لچا سره وکړم کم کلام چیز بیتا لچا سره وکړم سلتو بی دی په هغې کلام زمان بیتانه چې زه چا سره خبرې وکم کنه نو په هغه خبرو دې زما سل توبې تانه بغیر به زه بل چا سره خبرې څنګه کوم خو زمونږ خبرو ته ګوره تانه بغیر به زه بل چا ته ګورم څنګه تانه بغیر به زه بل څوک اورم څنګه تاسو خیال را عزیزانو عرض میں داو چی دو دوستان او دوارا صحابه دی صحابی آغی توئی چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان داغ سترگی لگی دی اوس دا کوم قسم سترګې دي نو توبه مې دي یو سره خپلو کې په څه خبره خفه شو قسم یې وخوړ چې والله لا اکلم معك حینا والله که زه تا سره یو حین خبرې وکړم حین چې دوه درې ورځې تېرې شوې سړی خپېمانه شو خو ما دوست د سره به څنګه خبرې غرق لیونی شو راغی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب دوست میں دے داو قسم میں خوڑلے چی یو حین بدر سره خبری نکو سو تباکی گم مرم ابو بکر صدیق سے فتوہ ورکڑا چی سلویخ کالا باور سره خبری نکو دا حین مانا دا سلویخ کالا وی واو او عزت یار پا دیدن زکا شتابی کرد چې د عمر بقا نه وینم ترکال هلکه او به ګورې که نه تلوار ځکه کوم چې کال پس وعده یې راکړې ده نو کاله پورې به ژوندی څوکي کاله پورې به زه ژوندی یم
تسلی ونشو راغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. السلام علیکم وعلیکم شو صاحب یو مسئله تاسو دوست مې دی او قسم مې ته خورلې چې لا اکلم معک حینا یو حین بدر سره خبرې نکوم. حین حضرت عثمان ورته فرمایل چې تر مرګ به ور سره خبرې نکوم. د دې حین دا معنا ده چې تر مرګ به نور پټوکونو. حضرت عثمان ام پځه پرېخو، ابو بکر ام پرېخو، حضرت عمر ترا جاړي جاړي سب تباش هلک تو هلک هلاک څه چل دی ودا چل. دوست نه می قسم خورلې چې یو حین بدر سره خبر نکوم. سو حضرت عمر وې جاړه ما زتر ما خامه ور سره مکه و بیا کوا ز خوشحال شو ډېر اړکه خیالو کو چې تر ما خامم ټیم ډېر دی پیغمبر نه تاسو کا دا غینم لګم مخ کی راغه اوس دا خوند او مزا اهل حال خلق کوي چې د پیغمبر د مجلس په څومره خوند او څومره مزه به. اوس شیخ سادی تیر شوی هغه وایي چې مجلسونه خو ډېري لکه زمونږ د زمانه کې وګوره زه دکان کې ناستې مجلسي تاسو اجره کې ناستې څوک بیٹک کې ناستې څوک کابلای کې ګرځي څوک د شپې څه چې کوي. شیخ سادی وایي چې یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر است 100 سال طاعت بیریا. یو گھنٹہ دا اہل دلو پا مجلس کے کیناستا. اہل دل پیجنے اہل دل تاسو زما د تقریر ته په ایمانه چې چسکو مسکو تراځي خبره نه پوهیږي اسی خوند لري. نو ما دا خبره چې واوري تاسو لږ داسې ورپسې وګرځئ چې دا اهل دل چاته وایي. اهل دل سما یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر است 100 سال طاعت بیریا. د نیکانو په مجلس کې یو غنټه کې ناستل د 100 کالو بیریا عبادت نه زیات ثواب. یو د نیکانو په مجلس دیکھو ګورئ مکې نه چې هجرت کېدو مدینه منوره ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې درېش پی کړی. غار ثور سکال یو اجی تلو د اغا زه کانه ما تروړې دي چې په کم زید ابو بکر پتون پروتو د پیغمبر سر په پروت. ابو بکر ور سره په غار ثور کې هغه داسې پتونی خو دلته پیغمبر په سری خو آرام. په مدینه کې حضرت عمر او ابو بکر تا چې ابو بکر
ما چې څومره عمر د پیغمبر د دین او د خدای د دین خدمت کړي او پیغمبر د پاره می سر په داو لګولې و ابو بکر زما دا ټول نیکه توالا خو غار ثور کی چې ستا په پتون د پیغمبر سر پروتو ا یو غنټه مالا یو غنټه ابو بکر ورته ویلې چې اے عمر د غار ثور د پیغمبر سر زما په پتون ګنټه خو څه کوي چې یو منټ به د خدای په ټوله خدای وري